زه نن یو بهترینه وظیفه در کوم. وظیفه دا ده چې اکثر زمونږ سره په مجالسو کې زمونږ سټوډنټان وروڼه او دغه شانتې زمونږ سره طلبه کرام د مدارسو د سکولونو کالجونو دیو کینی، نو د هغوی دپاره یو بهترینه وظیفه زه تاسو له در کومه. او هغه وظیفه دا ده چې کله ته هم د قرآن مجید سبق یادی او یا که ته د سکول دپاره سټډي کې سبق یادی، نو د هغې دپاره هم یو بهترینه وظیفه ده. او نور کله چې یو سبق تا ته هغه په ګنټه کې یادیږي، نو دغه سبق به داسې چې دا وظیفه ته وکې، نو د هغې نه بعد به دا سبق بیا په 15 منټ کې او 20 منټ کې انشاءالله یادیږي. او دا د تجربې نه ثابته خبره ده، ما په خپله په دې باندې تجربه کړې ده. او هغه وظیفه دا ده چې یو کس راولګي او ځان له نوی سبق یادوي، نوی سټډي کوي د کتاب د قرآن مجید، نو د هغې نه مخکې د دا انسان 11 ځله درود ابراهیمي ووایي او ورپسې د ورسره بیا 11 ځله رب زدني علما دا د ورسره ووایي. او د سبق په دوران کې بیا د دې نه بعد چې کله دا سبق شروع کړي، د هغې نه بعد د بیا د چې کله سبق شروع کوي، نو په هغه وخت کې د چا سره خبرې نه کوي، د سبق د یادولو پورې به د چا سره خبرې نه کوي. او یو خبره پکې بله دا هم ده چې د ځای نه به پاسي نه چې بل ځای ته لاړ شي. نو انشاءالله سبق د یادولو پورې دا وظیفه چې څوک وکړي، نو انشاءالله هغه به حافظه به تیزی او هغه کس به سبق ورته ډېر زر یادیږي. نو دا وظیفه د ځان سره ولیکئ، د ځان سره محفوظه کوي. او څومره سټوډنټان ملګري چې دي، څومره طلبه کرام دي، هغه یې د ځان سره محفوظه کوي او د سبق نه د سټډي نه مخکې دا عمل کوئ. انشاءالله انشاءالله ستاسو حافظې به مضبوطي، تاسو ته به ډېر زر تر زره چې کوم دی هغه سبق یادیږي.